فرانس ادارې لخوا طالبانو سره د لاسلیک کړي موافقې پر اساس تر ټاکل شوي مهالویش مخکې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 10,000 کم کړی دی. CNN وایي دا خبره دریو سرچینو چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر په اړه معلومات لرل ورته کړې ده. یوې سرچینې CNN ته ویلي چې تر ټاکلې مودې ممکن څو میاشتې وړاندې د امریکایي پوځیانو شمیر 8,600 ته راولویږي. CNN وایي د امریکا یوه دفاعي چارواکي ویلي کرونا ویروس د امریکایي ځواکونو د ویستلو بهیر چټک کړی دی. سرچینې همداراز ویلي چې د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله امریکایي پوځیانو د افغان ځواکونو د روزنې بهیر د پام وړ کم کړی دی. امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون بیا ویلي چې د ځواکونو د ویستلو په تړاو د امنیتي اندېښنو له کبله د خپلو پوځیانو د ویستلو په اړه معلومات نه خپروي، خو وایي چې له افغانستان څخه د پوځیانو د ویستلو لړۍ دوام لري. تر دې مخکې ځینو امریکایي رسنیو راپور ورکړی و چې ولسمشر ټرامپ غواړي د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله له افغانستان څخه خپل پوځیان وباسي.